د دې ټولې خبرې مطلب مې دا دی چې یاد ساتئ په دنیا کې چې څومره سکون او اطمینان او چین الله په خپل نوم په خپل ذکر او په خپل دین کې ایښی دی دا په بل شي کې نشته دا ما سره ډاکټر هم مني وکیل هم مني انجینیر هم مني پروفیسر هم مني افسر هم مني وزیر هم مني ما نه دی لیدلی یو ملا چې وزیر له تللی دی چې ما ته یې وظیفه وښیه چې د دنیا نه میړه موړ شي خو ما د دنیا وزیران لیدلی دي چې د دې فقیرانو په در ناست دي وایي زړه ته اطمینان نشته باله څه وظیفه راکړه ما یو فقیر نه دی لیدلی چې حق فقیر وي او هغه تللی وي د یو وزیر دروازې له تللی او الحمدلله دغه وزیران ستاسو مخې ته د عاجز فقیر ناست دی هیڅ حیثیت نه لرم د علماو ډېر لوی شان دی الحمدلله اجازت غوښتې دی چې راشم او که نه بیا سر باندې سني ټوپی په سر کې په ختم خواجګان کې کینی او په حلقه د طالبانو کې کینی او بیا راشي که موږ له لږ غونتې وخت راکړي نو څنګه به یې ورته ما ورته وایي چې راشئ او نه مې دي کړي دا چې دی دې راشي دی دې راشي دی دې راشي یو وزیر یو ګورنر هغه دې ووایي چې موږ ته هغه نمبر میلاو کړی دی که دا یې ووایي نو غټ دروغ به ځکه ما سره موبایل نه او غټ دروغ او دا جرأت هم نه دی کړی چې راشي ما ته په خپله رینګو کې یا زما نمبر پیدا کړي یا ما سره خبرې وکړي د چا په ذریعه به چا ته وایي چې هغه نه اجازت وغواړه خو چې کله خبره راغلې ده ما دکه مې در باندې وموهه بند کړل دې له به هم ناراضۍ ده ما هغه رس چاته وي که مونږ هېڅ نه وي خو ځای راته له ډېرو لویو ښکلو او ښایسته او اولیاء الله پاتې شوی دی د دې ځای به خیال ساتو چې چېرته دا ځای رانه ایسته راایسته نه شي زه د چا وزیر خیال ځکه نشم ساتلی زه د چا مالدار خیال ځکه نشم ساتلی ما نه به هغه لوی الله خفه شي چې د یو د خیال وساتو د بل د خیال ونه ساتو ما ته هغه فقیر طالب د هر چا نه غوره دی چې هغه د قرآن مجید تلاوت کوي که ډېر مالدار راشي د هغه په خپو کې کښېني زه د خپل فقیر طالب د مالدار خپو خواله نشم بوتلی